پدې کتاب کې د محمد ابن یزید المستملی مناقب بیانې نو دا د مناقب په ضمن کې دا واقعه راغلی ده چې محمد ابن یزید المستملی د خپل استاد امام احمد نه تاسو کو چې جی عبدالرزاق تفقه کې صدرکستا کان له فقه او هغه عبدالرزاق چې هغه د اسحاق ابن راهوی استاد دی د یحیی ابن معین استاد دی او د محمد ابن یحیی ذهلی استاد دی او دا ټول علم غرونه دي د ټول استاد عبدالرزاق د امام احمد نه محمد ابن یزید تپوس کوي چې اکان له فقه د امام احمد ورته وی چې ما اقل الفقه فی اصحاب الحديث نو معلومیږي د فقيه درجه په محدث باندې چې کوم نو اوچتا ده نو عبد الله ابن المبارک وی چې افقه الناس ابو حنیفه ما رأيت في الفقه مثله او دغرنگی ابن مبارک وی لولا ان الله تعالی اغاثنی بابی حنیفه و سفیان شکر دې چې خدای زما مدد وکړو او د امام ابو حنیفه او د سفیان ثوری غو استادان را تراکل كنت كسائر الناس ورندم د نور خلق پشان ابن مبارک وی ما ته چې الله تعالی د حدیثو دا علم را کړی دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د سفیان ثوری د شاګردۍ برکت ده ابو نعیم چې لوی محدث ده هغه وی کان ابو حنیفه صاحب غوث فی المسائل مسائلو کې به غوپی والی لکه چې یو سړی سمندر کې غوپی وای او ملغلرې تر وباسي د امام ابو حنیفه به د روایاتو د آیات قرآنیونه د مسائلو استنباط کولو یحیی ابن سعید القطان د رجال لوی نقاد ده هغه وی لا نکذب علی الله په خدای دروغ نه ویم ما سمعنا احسن من رأی ابي حنیفه امام ابو حنیفه دا رأی نه ما خرای بل نه کړی وقد اخذنا باكثر اقواله یحیی ابن معین ما اکثر د امام ابو حنیفه اقوال باندې عمل کړی او ربی او حرملا چلون محدثین دی غوی سمعنا الشافعیه موږ د خپل استاد امام شافعی نه دا اوریدل دي یقول هغه فرمایل الناس عیال فی الفقه علی ابي حنیفه دا خلق ټول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عیال دی بچی دی او ورته محتاج دي امام ابو یوسف وی چې بینا انا امشي ما ابي حنیفه یو ځل د امام سر روانو ما اس سمعت رجلا يقول لره یو سړی چې امام صاحب صحیح کو نو ملګری ته هغه ابو حنیفه ابو حنیفه دا ده کله کله مولا پلار تیریږي او خلک پیژني دا بجلیګر مولانا صاحب ده دا حسن جان مولانا ده خلکو ته خی نو زروانو ما نو خلکو وي لري یو سړی وي چې هذا ابو حنیفه لا ينام الليل دا هغه مولا ده چې ټول شپه عبادت کوي امام ابو حنیفه چې دا خبره واورېده نو خپه شو ولا يتحدث بما لم افعل یو کار درو کوم لګیا د خلک دغه بارک امام یوسف وی دینه پس بیا امام سے د شپې نه دی وځي شوی دا خلکو موږ باندې نمبر خو ګمانونه دی موږ اسماعیل ابن حماد ابن ابي حنیفه دا د امام صاحب نو سید اسماعیل د خپل پلار حماد نه نقل کړي او حماد د امام ابو حنیفه زوی دی او لوی محدث او فقيه دی هغه وی د ما پلار امام ابو حنیفه چې وفات شو نو ما حسن ابن عماره ته وی چې را دا د لمبلو خدمت تو کړه د امام صاحب خاص شاګرد او ډیر متقی خلک دا کوشش کوي چې مړه د یو پاک عابد زاهد پلا سبحانه ولمبي نو هغه دا فریضه ادا کړله او چې کله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د غسل نه حسن ابن عماره فارغ شو نو ورته وی رحمک الله تعالی اے امام ابو حنیفه سے خدای دې توبه خي وغفر لك لم تفطر منذ 30 سنه تا 10 کال راسي روزنه د خپل 10 کال مسلسل نفلی روزي نیولې ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنه کلویخ کال دې ته په خلاف باندې ډډه نه والی تمام شپه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په عبادت کې مشغول وقد اتعبت من بعدك رستنو خلکو ته خبره ګرانه کا رستنی مولایان به دومره نفلی روزي نیوي شي یا باندې شي نیوي او دومره نفل به کولې شي یا باندې شي کولې
علي بن معبد وی چې دا عبید الله ابن عمرو رقی نه ما واوریدل چې عدل ابن حبیره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره خبرو کې ابن حبیره حاکمو چې د کوفې دا قضا قبول کا امام سے ورته زه دې قابل نیم او مجبور کولې دې قضا نشم کولې سبا برا باندې د غلطه مسلې چې کوم نه فتوا غواړي او زبل در کوم الله اکبر څومره لوی تقوا وا نن زما خو طالب چې د دارالعلوم حقانیه فارغ شنه شپږ د درخواست لیکي وزیر اوقاف ته چې ماته چرته خطابت راکا ماته چرته قضا راکا لیکن دې اتقیاو دا مناسب دغه وجنه نه دي قبول کړي چې سبب حاکم په موږ باندې یو غلطه مسله صحیح کوي دومره لوی تقوا سفیان ثوری او سفیان ابن عینم د قضاګانو نه تښتېدلي پټ پښل حسن بصری ته عمر ابن عبدالعزیز غونې سړی چې قاضي شنو معذرت وکړو بیا ورته وی چیرې تر څو چې بل قاضي نه مونډل یو سوره د قضا هو کنه حسن بصری بیا د عمر ابن عبدالعزیز په وینا باندې یو سوره د قضا کړی ده ابن ابي داود د نصر ابن علی نه وی چې سمعت ابن داود دا بل ابن داود ده يقول الناس في ابي حنيفه حاسد وجاهل بعد کسانو سره حسد کوي او بعد ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه نه معلومه الناس اعداء لما جهلوا احمد ابن عبدوي دا درای قاضي ده او دا خبره د خپل پلار نه نقل کوي چې كنا عند ابن عائشه دا لوی محدث ده فذكر حديثا لابي حنيفه د امام ابو حنیفه څخه خبره را نقل کوله او بیا شاګردانو ته اما انکم لو رأيتموه کتا سه امام صاحب لیدل وی دا خبره تاسو نه شورت کوله فما مثله ومثلكم الا كما قيل تاسو دا غي مثال هغه داسې ده یو شاعر وی اقلوا عليهم ويلكم لا ابالكم الله اکبر څومره قیمتي شعر ده اقلوا عليهم ويلكم لا ابالكم من اللوم او صد المكان الذي صدوا الکو د دې کسانو بد مو آیا او که بد وي بیا د دې په دې ودرېږه د دې پشان کارنامه وکړه د امام پشان کارنامه وکړي او د امام پشان استنباط ته مسایل وکړي بیا تاسو بحث دی بیا که د دې امام باره کې ته څه نو وایه یو طالب د ضربه زیدون امرن ترکیب نشي کولی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې وایي چې هغه په حدیثو نه پوهېدو هغه ته دا شی نو معلوم نو دی وایي چې اقلوا علیه ویلکم دا دی او خلقو دا غي باره کې ملامتیا کمه کوي من اللوم تاسو له دې هلاکتي او صدوا المكان الذي صدوا یا هغه مکان چې هغه بند کړو او دا خلا هغه ډکه کړی ولا خلا تاسو بیا ډکه کړی صنعانی وای د ابن معین هغه وای چې ما دا یحیی ابن ظریف نه اوریدلی دي چې شهدت سفیان واتاه رجل فقال ما تنقم على ابي حنيفه قال وما له قال سمعته يقول تسول الامام صاحب بدوي ما قال الامام صاحب نے اوریدلی دی هغه وای اخذ بكتاب الله فان لم يجد فبسنه رسول الله فان لم يجد فبقول الصحابه اخذ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا قرآن او دا حدیث او دا اقوال صحابه متبع ده امام صاحب وی ولا اخرج عن قولهم زد صحابه دا قول نوزم الى قول غيرهم فلما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا امام صاحب اخبر تابعی ده نپیو تابعی باندې دبل تابعی قول هغه بیا حجت نی بهر حال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکی د علماء اقوال دي او دا تهذیب التهذیب کې کته شي دا ما اکثر خبره د تهذیب التهذیب نه تاسو سره نقل کی دا د حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب ده او هغه دا ځان نه دی کړی هغه دا د تهذیب الکمال لره نقل کړی دي تهذیب الکمال دا د حافظ مزی کتاب ده حافظ مزی دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه د زمانه سره ده او د غضب حافظو هغه د مستندو کتابونو نه خبرې چې کمندونو نه نقل کړی دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکی دا تمام علماء
یحیی ابن سعید القطان وی ما درته وی چې اکثر اقوال اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نقل کوم نو معلومیږي دا چې د رجالو د نقد ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه را یاد وا ځکه هغه د دې لګیا د استنباط کوي. پاتې شو دا اعتراض چې امام بخاري او امام مسلم ولې د امام ابو حنیفه روایات نه راړي کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احادیث موجودی بیا پکار ده چې امام بخاري او امام مسلم هم دا غیر روایات را نقل کړي ځکه امام بخاري او امام مسلم د امام بخاري د شاګردانو روایات راړلې دي. امام بخاري کې 22 ثلاثیات دي 22 او په 22 کې د شلو ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه شاګردان دي. نو معترض اعتراض کوي چې امام بخاري د امام ابو حنیفه د شاګردانو عبد الله ابن مبارک ذکر سنا ده په بخاری کې بلا ده عبد الله ابن مبارک دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ده. وکی ابن الجراح د امام ابو حنیفه شاگرد ده. اعمش د امام ابو حنیفه شاگرد ده. نو اکثر خلک دا اعتراض کوي چې امام بخاری او امام مسلم چرته په یو سند کې د امام ابو حنیفه ذکر نه کړي حالانکه د امام ابو حنیفه د وړو شاګردانو نمونه د امام بخاری په اسانیدو کې موجود دي. نمونه دا غي جواب کو دا غي بل وجه ده چونکه امام بخاری او امام مسلم ته معلومه و چې د امام ابو حنیفه په زرګونو باندې شاګردان دي نو دا غي روایت رکیږي نه. معلومه هغه قسم سے فی نصف النهار د امام بخاری او د امام مسلم په زمانه کې دا ائمه اربعه چې دي امام صاحب امام مالک او دارنګ امام شافعی امام احمد دا داسې سرګندو لکه د 12 بجو ټایم کې چنور سرګندي. نو دا غي تا یقینو چې د دې نه کوم روایت منقول دي دا نه ځای کیږي لیکن چې کوم نور استادان دي هغه خو مشهور نو په دې تمامه دنیا کې خلک صرف څلور امامان یادي څلور امامان نن دنیا کې یادېږي. یا د امام ابو حنیفه ذکر کوي هغه امام دی د امام مالک ذکر کیږي د امام شافعی ذکر کیږي د امام احمد حالانکه داؤد ظاهری موجود دی سفیان ابن عینم یو امام دی سفیان ثوری یو امام دی اسحاق ابن راهویا دام یو امام دی بلا امدی لیکن نن په دنیا کې هغه زمانه کې دا څلور داسې سرګندو لکه چنور ناغیوی دا دی خو بلا شاگردان دی شاگردان و دا دی روایات محفوظ ساتی ناغی دا آغا استادانو روایات را نقل کل چه دا کم بارک دا غی دا خیالو یرا کمگا دا دی دا روایات پا خلو کتابونو کرا نڑو نو اسنا چرتا حباء منصوران شی. ورنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چرتم دا امام احمد روایت پا خپل کتاب کے نراوے حالانکہ امام بخاری دا امام احمد شاگرد دے صرف 2 حدیثوں نے راڑے لی دی یو تعلیقاً راڑے دے او بلے پسانت سر سے کمنا ذکر کڑے دے. ولی امام بخاری دا قول استاد امام احمد نہ روایات نہ نقل کئی چی مسند احمد موجود دے مسند احمد دا امام احمد لوی مسند موجود دے لیکن امام بخاری چی دا امام احمد استاد دے داغا صرف 2 حدیثوں ولی نقل کئی نور ولی نہ نقل کئی اور دا رنگ مسلم پخپل صحیح کے دا امام بخاری یو روایت نه نقل کړي ولې نه نقل کړي حالانکه امام مسلم نے امام بخاری شاگرد دے تمام زمانہ داغه نے استفاده کړي کہ بخاری نے مسلم دا کتاب د کم نه لیکلو. امام مسلم نے تاسو کوي چې دا خپل استاد امام بخاری حدیث ولې په خپل کتاب کې نه راړي له محدث دې چا حدیث سند په کتاب کې نه راړي دا د خبرې دلیل نه ده چې دا غي سره نه لګي. پاتې شو دا اعتراض چې امام ترمذی د ټول امامانو نوم علي او د امام ابو حنیفه نوم نالي دا غي وجه دا چې امام ترمذی ته د امام ابو حنیفه سند نه حاصل. نو محدثین انتهایی محتاط دي اغوستو په کتاب العلل کې چې د نور ائمه کوم روایت لګیا ده نقل کوي هغه ته سندن رسیدلی دي سندن او چونکه د امام صاحب د روایت هغه سره سند نشته نو دی وجنه احتیاطاً هغه د بعضو اهل الکوفه په نوم باندې هغه ته نسبت وکړي او دا کمال ادب او احترام ده. او حالانکه بیا په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول په نقد کې راغلی ده
معلومیږي دا چې د امام ترمذی په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې درجه سړیو چې هغه په سړی تنقید کولې شي. امام ابو حنیفه قول لرله، امام ته وایي دا پلان کې روایت ځکه نقل کوم چې هغه کذاب دی. د امام ترمذی په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه په قول استدلال کوي. نو معلومیږي دا چې امام ابو حنیفه د امام ترمذی په نظر کې هغه چې کوم دنو هغه معتمد دی. پاتې شو د بعض علماو د امام ابو حنیفه بارکه قول کول چې څوک وایي دا ضعیف وو. نو دا خو دنیا کې څوک هم نشته چې په هغې کې چا قول نه کړی. ابن معین امام شافعي صاحب باندې باقاعده رد کوي او کرابیسی په امام احمد باندې نقد کوي او زهلي امام بخاري بارکه څه کړي دي. نو معاصرین په یو بل باندې باقاعده دا خبرې کوي. کله نه کله یو مسله کې یو مولا د مسلې مخالف وي، نو دې وجه نه هغه په هغې باندې چې کوم نه نو تردید وکړي. دا د دې خبرې دلیل ني چې هغه سړی بالکل من سقط المطاع دی. نو ما درته د یحیی ابن معین او د دې لوی لوی محدثینو هغه توثیقات را نقل کړل او تهذیب التهذیب د هغې دپاره وګورئ. او چې څوک دا وایي چې یاره په میزان الاعتدال کې ذهبي خبره کړې ده، اچا پکې د ځان نه سیوا کړې ده. حالانکه هغه په هغې کې لیکي چې زه په خپل کتاب کې د مشهورینو بارکه څه نه لیکم او مثال کې پیش کوي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، لکه امام شافعي، امام بخاري. بلکې په بل ځای کې ذهبي د دې تصریح کوي چې ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقبو کې مستقله رساله لیکلې ده، مستقله رساله مې لیکلې ده. تذکرة الحفاظ راواړی دا علامه ذهبي کتاب ده. په تذکرة الحفاظ کې علامه ذهبي د امام ابو حنیفه بارکه وایي کان اماما ورعا عالما متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان. د بادشاہانو تحفې به نه قبلولې، څه پته لګي چې د حلالو دي که د حرامو دي. الا الى ان قال ذهبي وایي مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. د دې امام مناقب ما مستقل کتاب کې را نقل کړي دي. نو معلومیږي دا چې په میزان کې چا کوم عبارت را نقل کړی دی دا د ځان نه لیکلی. اصلیت کې په میزان الاعتدال کې چا د ابن عدی خبره را نقل کړي دی. هغې کې یو سند دی په حرف الالف کې اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت. اسماعیل په حرف الالف کې دی کنه. اسماعیل دا د امام ابو حنیفه نوسی دی او د حماد زوی دی او د نعمان نوسی دی. نو هغې کې قال ابن عدی ثلاثتهم ضعفاء، دا درې واړه ضعفاء دي. نو په هغې کې امام صاحب هم راغی. سند کې څو کسان دي؟ اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت. نو هغه وایي چې دا اسماعیل او حماد او نعمان درې واړه ضعیفان دي. دا خبره کوم دی کې ده؟ په میزان الاعتدال کې. میزان الاعتدال د چا دی؟ د ذهبي دی. دا خبره چا پکې د ځان نه لیکلې ده، ځکه چې په خپله باندې علامه ذهبي د میزان الاعتدال په مقدمه کې وایي. تاسو مقدمه راوالی ما بلد اتفاقا میزان الاعتدال کتنو هم دغه ټکي پکې رالل. هغه د کتاب په دیباچو مقدمه کې لیکي کذا لا اذکر فی کتابی. ذهبي وایي زه نه ذکر کوم په دې کتاب کې من الائمة المتبوعین، دا هغه ائمونه چې متبوعین دي، بلا دنیا تابع ده. فی الفروع، په فروع کې ټول خلق د امام صاحب یا د امام مالک یا د امام شافعي یا د امام احمد خبره بیانوي. نو هغه وایي کذا لا اذکر فی کتابی من الائمة المتبوعین فی الفروع احدا ولی لجلالتهم فی الاسلام. دا په اسلام کې جلیل الشان دي. وعظمتهم فی النفوس، دا خلق پړونو کې د دې عظمت ته مثل ابي حنیفه والشافعي والبخاري. د میزان الاعتدال په مقدمه کې علامه ذهبي وایي چې زه په دې میزان الاعتدال کې دا غلو خلقو ذکر نه کوم، ځکه ټول هغه په پټو سترګو مني. نو چې کوم کسان مقبول عند الکل دي زه د هغې ذکر دې کتاب کې نه کوم. او په مثال کې د ټولو نه مخکې څوک راړي؟ مثل ابي حنیفه والشافعي کتبخانه کې موجود دی. میزان الاعتدال او مقدمه کې دا خبر راړي.
نو معلومیږي دا چې میدان الاعتدال کې چې دا چا دا عبارت را نقل کړی دی چې ثلاثتهم ضعفاء، دا خبره غلطه ده، چا پکې دا نه وردن نه کړی ده. او بل تذکرة الحفاظ کې علامه ذهبي تصریح کوي د امام ابو حنیفه بارکه کان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشان لا يقبل جوائز السلطان. دا بادشاہانو جایزې نه دي قبول کړي او تاسو ما قبلوي. الله دې تاسو موږ سره دا بادشاہان عجیبای د علماء ته تحفه محفه راړي. نو الاحسان عبد الاحسان بیا مولا دا غي بارکه ډوکک نه کړ. ایو قاضي ته د دوته مقدمه راغلی وکنه. نو هغه یو ورته چې کوم دنو زبردست تور راړي وجی دا ډېر قیمتي تور ویا څو کوئی ختمه ورته راغلو. هغه بل ورته مزیدار شړای راړلی و. چې دا فیصله را درالي هغه یو ته یې راځي دا مسله دا څه غوسه کنه لکه دا تور چې یو شی بس کې خپل تور ورته نه غوړه. هغه بل ورته شړای خو له تر دي غسل نشي کوله لکه شړای باندې تور اړو گزار کینا. نو دا بعد خلک دغه وجه قاضي ته هدايا غشتل ناجایز دي. اده فیصله حق نشي کوله. تحادو و تحابو دا یو ډېر لوی عذاب ده. نو که الله تعالی درته قضا منصب درکو یا خدای لوی درجه کړ نو امیر المؤمنین هدیه خو بیا ده، لیکن دا عام بادشاہان دنیادار هغه هدیه بیا نه قبل ده که سبب در باندې او مسله کوي. نو علامه ذهبي وایي امام ابو حنیفه بارکه چې لا يقبل جوائز السلطان او بیا ډېر تعریف کړی دی. میزان تذکرة الحفاظ کې وګورئ آخر کې وایي چې مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. د دې امام مناقب ما ځان ته په مستقل کتاب کې را نقل کړی دي. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقاهت ټول منی چې فقاهت ومنلو ځان ته پوښي چې مفسرم دی او محدثم دی. فقيه وایي ته چې هغه مفسر او محدث دی. فقاهت معنا استنباط د مسائل دی. فقاهت سمامولی علم نه دی، روایت آسان علم دی. حافظان څومره او کوئی حافظ سره دی ټکی معنا نو ډېر حافظانو ته د قال معنا هم نه معلومه وي. قال ربک قال ما یرجد کوم ولانه ما د شافعی ما د شافعی او تاسو د دورې طالبان څومره او د تخصص طالبان درکې څومره دي. فقاهت ډېر ګران شی دی. فقاهت یو مدرسې ته یو عالم ورغی نو سلور زره پکې روات دي حدیث وای او فقها پکې صرف سلور سو دي. فقها پکې صرف چې کوم نه سلور سو دي. نو چې یو فريتا فقيه من الامام شافعي سے وای چې الخلق عيال ابي حنيفه في الفقه. نو معلومیږي دا چې هغه محدث بدرجه اولاد محدث بدرجه اولاد څوک چې امام ابو حنیفه فقهات مني لازما به محدث او مفسر مني. هغه یوړون به دعا کولړون چې خدایا چې نوسیمي وي او د شملو د چټورای نه چا تیرا ناشته او په دې ډکو کټورو دا ټینګې شملیس کی څومره زبردست دعا وکړه. د سړی نوسی خو بالای چې ځامنی وي او ځامنی علی چې خپل خزه واده کړي او دړوند خزم نه و خو دعا به سم جامع معنی کوله. خدای ورنه سوال کوم چې نوسیمي د شملو چټورای نه غیر چا تیرا نه یوم نه بلان وسی. نو د دې په ضمن کې دا راځي چې زماده نوسی وي او نوسی به علی چې ځامنو ته ودونه کړی وي او ځامن به پیدا کیږي چې خپل خزه وي او چې می خوین ولا به شملې او کوچونه برادي. نو چې یو سړی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقيه منلو محدث او مفسر پکې بدرجه اولا چې کوم نه رالو او په لکونو باندې مسائل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او هغه شاګردانو دا غي استنباط کړل. نن په انګلند کې د محمد ابن الحسن شیبانی یوم مناویږي انګریزان یوم مناوي د محمد ابن الحسن شیبانی ځکه چې سیر کبیر د بادشاہانو لپاره د بادشاہي لارې چې کوم نه غسپړلې دي. د هارون الرشید کتاب الخراج مایناز ده هارون الرشید ته باقاعده لیکل دي او راوي جړه بدر شي چې هارون الرشید ته څنګه طریقې سره لګاره خطاب کوي چې دا څه بکې دا بکې دا بکې دا بکې بادشاہانو ته باقاعده لارې سمې کړې دي. یو ځل امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناشته او یو خزه ورته راځي او ورته کیسه کوي چې دغه سي یو سړی دی او زما ته قرضه ده او هغه ما ته قرضه نه راکوي. امام ابو یوسف حکم وکړ سړی ته چې لکه قرضه ورکړه بیا به یې را لجین راکوي
حکم کو جیل ته کوي، جیل ته شو. هغه په حقیقت کې د هارون الرشید د ښځې چې کوم دنو غلامو، هغه بیا په د جیل په سپورټنټ راځي چې دا ما غلام دی ولې قید کړی دی د بادشاہ خبر. ابو ډای بیا لګیا خو بیا راغلی د جیل نه چا راوستی دی. امام ابو یوسف ګرمي ده او لنګې والی دی او بوډۍ ورته راغله او دی لګیا دی خط لیکي داروغه ته چې فورا هغه غلام ته ولې جیل نه راایستی، فورا د خط په لیدو بیا دننه که. او دلته کې هارون الرشید ته ښځې ویلې دي چې د خدای لپاره قاضي صاحب ته وایي هغه غلام ما راایستی بیا چېرته جیل ته دننه نه کړي. نو هارون الرشید سفارشي خط را لیږي او خصوصي نماینده را لیږي وزیر. او دلته کې امام ابو یوسف خط لیکي، وزیر ورته وایي دا بل خط لږ ضرور دی، صبر وکړه ما دا مخکینی خط لا ختم کړی نه دی. پوه شو چې دا قصه ده. ولې کور ته او جیلر ته د بس هلکه دې نه مخکې ما حکم صادر کړی ښه د جیل نه نشي راوتی څو پورې چې قرباني ادا کړي. داسې قاضیان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قضا نه ده قبوله کړي، خو ما داسې قاضیان الحمدلله تیار کړل چې هغوی به د الله تعالی حکم او د رسول الله فرمان په هر څه باندې مقدم کړي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مدرسې د فاضلانو هغه نتایج دي. وعلى كل حال خبرې بلا شی دي او نور خبرې هم دي ضروري دي. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، الله تعالی ورته ډېره لویه چې کوم دی نو شرف ورکړی، مدینه منوره کې اخرنۍ ورځې تېرې کړې دي او هلته بیا وفات شوی دی، جنازه کېده شریکم او په حدیثو بلا شروح او حواشي دي او د تبلیغي جماعت د کتابونو چې کوم دی نو شرف هم دته حاصل دی. هغه د لامع الدراري په مقدمه کې لیکي چې تاسو چې د امام بخاري د ثلاثیاتو کوم احترام کوئ، دې ته خیال وکئ چې په هغه ثلاثیاتو کې چې 22 دي هغې کې په هغه 20 ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګردان، د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګردان دي. نو کومو شاګردانو چې د امام ابو حنیفه نه استفاده کړې ده هغه د امام بخاري د ثلاثیاتو په 20 حدیثونو کې موجود دي. نو دنه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مکان تاسو په خپله باندې چې کوم دنو معلومه کړئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعالی تمام ائمه زمونږ د سر ګلونه دي، دې کسانو د قرآن پاک او د حدیث مصطفی خدمتونه کړي دي او خاص کر امام ابو حنیفه په خپله زمانه کې د دهریانو سره مناظرې کړي، دهریانو سره او بلا دهریان به خود به خود بیا چې کوم دنه مسلمانان شو کله چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلایل به یې وکتل. نو د علماء قدر به کوئ، د تمام علماء تاسو ته خاص کوئ. خو که یو عالم هغه ظاهري ولې نه وي، ابن حزم، ابن جوزی، داود ظاهري او نواب صدیق حسن خان، هر عالم چې وي او د هغه قول ډېر په ادب او احترام به د هغو نوملي. ټیک ته بیا ورسره مناقشه وکړه چې پلانکي عالم په دې حدیث باندې استدلال کړی دی او د هغې مقابله کې د هغې نه مونږ سره زیات قوي راوي موجود دی. حکم مه لګو چې هلکه ستا دا مونځ ونه شو، هلکه ستا دا کار ونه شو، دا ستا دا کار ونه شو. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، لارین کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټې به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ولا خبره ده وکیع بن الجراح چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د امام شافعي رحمت الله علیه استاد دی، هغه وایي ما رأیت رجلا احسن صلاة من ابي حنیفه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې څومره خشوع خضوع آداب او سنن او فرایضو سره مونځ ادا کوي، په خپله زمانه کې وایي ما د ده نه بل سړی ښه نه دی لیدلی. او دغرنګې امام احمد المغني کې ابن قدامه د مختلفو کسانو قول را نقل کوي، خاص کر امام احمد ابن حنبل هغه وایي چې چرته مونږ څوک نه دي کتلي چې هغه د هغه سړي مونځ ته باطل ویلي چې کوم سړی امام پسې فاتحه نه وایي. دا المغني کې دا عبارت وګورئ چې مونږ یو سړی نه دی کتلی. او دارنګې لیث ابن سعد په مصر کې دی، سفیان ثوری په پلان کې دی کې دی، د علماو نمونه علي اوزاعي په شام کې دی. په دې علماو کې یو عالم هم دا نه دي ویلي که یو سړی امام پسې قرات نه کوي د هغه مونځ نه کېږي. چا هم دا قول چې کوم نه دی کړی.
نو دی وجنا دا کمزوري خبره په خلکو کې خورول دا مناسب نه دي. نن امت منتشر ده، دا تمام امت را ده یو کول پکار دي. او کوم مسلو کې چې د صحابه په خپل مابین کې اختلاف وو، بعض چې کوم دینو علماء عند الرکوع تطلو وخت رفع د یدینو کړی دا او عند الرفع او چا نه کړی. ابن مسعود هغه په کوفه کې مذ کوي او وايي الا اصلي بكم صلاه رسول الله، او هغه په مذ کې چې کوم دینو رفع د یدینو نه کوي. روایتونه ثابت ده، امام ترمذی دواره باب راړي. څوک امین په ذات زور وای، څوک رو وای، څوک قرات خلف الامام کوي، څوک نه کوي. نو په دې باندې حکم د جواز او عدم جواز په چا باندې ملګوي. کمه خبرې چې د روایتونو ثابتي فسر او سرګ باندې معنی په دې مسایلو کې جګړې او اعتراضات غني پکار. نن زموږ بچنو اهمه مسلې دي، لګیا دي خلک د الله تعالی د وجود نه انکار کوي، خلک د پیغمبر په ذات کې کوم نه خبرې کوي او پیغمبر باندې هغه خبرې کوي چې سره عام مسلمان باندې نشي کوله. نو دا وخت ځای کولی نن تمام مسلمانان کاغه شافعی المسلک ته، که حنفی المسلک ته، که حنبلی المسلک ته، او که سلفی المسلک ته. سلفیان موږ هم سلفیان یو. سلف هغه ته وایي چې هغه د سلفو اتباع کوي. د امام ابو حنیفه ولې سلف نه ده، امام ابو یوسف سلف نه ده، امام محمد بن شیبانی سلف نه ده. موږ ټول دغه اکابر متبعو د اتباع د دې وجه نه کوو چې ګویا امام ابو حنیفه د رای نه یو خبره کړې ده. دا تمام د قرآن پاک او د رسول الله مبارک خبرې مونږ ته لګیا دي بیانې. نو ټول تنن زمانه کې خاص کر دې حالاتو کې، نن حالاتو کې تاسو بیانات اورئ. خلک د اهل علم او د طالبانو د مجاهدینو باقدر سخت مخالف شوی دی. الله تعالی دې علما د قربانونو محفوظ او ساتي. حالات ډېر نازک ښکارېږي. نن سبا تمام علماو ته او تمام متبعین ته، تمام مقلدین او غیر مقلدین ته متفق کېدل پکار دي او په دې لږو مسلو باندې یو بل سره جګړې کول او د ائمه او د علماو تنقیس کول، دا د ملت هغه شیراده لګیا ده منتشره کوي. او یحیی ابن معین بچ کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه سواردل نو ډیر به خپه شو او وی به چې حسد الفتا، خلق د دې ځوان سره لګیا دی حسد کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره، او داغه مقام ورته چې کوم معلوم نه ده. او امام شافعی رحمت الله علیه واجب قصیدې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه ویلې دي. نو زه په دې باندې اکتفا کوم. طلباو ته پکار ده چې په دې مسلو کې یو بل سره بحث نه کوي، او که کوي نو بیا ډېر په سنجیدګۍ سره بحث کوي، یو بل ته لعن طعن او اکابر بارکه ګستاخانه کلمات یا ستا مزن کیږي د بل مزن کیږي. دا د علماو د شان سره چې کوم نه مطابق خبرې نه دي. بیا دغه قصیده د فلانة ربنا اعداد ربل على من رد قول ابي حنیفه، وګدا قصیده ده. هاني یو تقلید چې یو سړی ته مسله نه معلومه لازمه ده ته تقلید پکار دی. ځکه الله تعالی وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو امی سړی دی او هغه مسلې ته راغی او هغه ته مسله بیان کا، نو یقینا هغه ستا مسله مني. الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حدیث کې راځي شفاء العی السؤال، دا ناپوهه سړي شفا هغه چې کوم نه سوال دی. دغه رنګي الله تعالی وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر نه مراد څوک دي؟ اولو الامر نه مراد دغه فقها، دغه مفتیین او دغه علما، دا محدثین او دا مفسرین دي کنه، چې دا دینه به تاسو باکره تاسو کوي. یو امی به څنګه اجتهاد کوي؟ یو امی ته قران مجید کې د ذالک دین خپل مسلې راوباسه، ذالک دا بخاری والا دین خپل مسلې راوباسه. نو د تقلید معنا دا ده چې یو سړی ته معرفت د قرآن او معرفت د احادیث او د علوم اسلامیه نوي، نو هغه به د یو عالم اتباع کوي. نو د تقلید معنا دا ده چې د امام قول منل، او بیا مقلد د امام نه د دلیل تپوس نه کوي دلیل څه دی. ځکه د هغه په خپل امام باندې دا اعتمادي چې دا عالم په قرآن پاک باندې پوهیږي او دی په حدیثو باندې پوهیږي، دا مسله په قرآن او حدیث کې لیدلې ده یا د هغې نه چې کوم نه مستنبطه کړې ده.
سدي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ما د قوی چې تابعی دی او تقریبا واتو صحابو نمونه من در تواغشتل او د تابعینو تعریف قران مجید کې په خپل باندې راغلی دی او بل د کبار تابعینو نه اخذ کړی دی او بل دا غسره یو لوی لجنوا او د یو مسلې تنقیح او تحقیق او تدقیق بکې دونو داغې نه پس په کومه مندرجه کېدا دیو جن موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول ته ترجیح ورکو په دلیل باندې ورکو اته خو باندې ورکه یو عالم او علما داغه اقوال ته ترجیح ورکړي دغه وجنه چې هغه ته هغه دلایل مضبوط ښکاریږي حاجی او چې څوک د امام مالک قول ته هغه دغه ترجیحات چې کوم نه مانی صحابو نمونه ما بیان نکړ ولي کوي دا سره صحابو نمونه ولي کوي دا سره ولي کوي ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا د دې سره د امام سے ملاقات شوه ده ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا آخر من مات بالکوفه سنه 86 دے سن 86 کے مر گئے سنه 86 ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا سو کوئی دے 86 کے مر گئے سو کوئی 87 کے اور سہل ابن سعد الساعدی سہل ابن سعد الساعدی الانصاری المتوفى سنة 91 91 کے دے مر دے 91 کے اور بعد وہی 88 کے مر دے سنة 88 بل انس ابن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مر دے سنة 93 93 کے دے مر دے 93 ہجری کی جابر ابن زید ازدی جابر ابن زید الازدی دے 93 کے مر دے عبداللہ ابن جز الزبیدی عبداللہ ابن جز حمزہ سرا الزبیدی عبداللہ ابن انیس ابو الطفیل عامر ابن واصلہ ابو الطفیل عامر ابن واصلہ اور واصلہ ابن الاسقا واصلہ ابن الاسقا دې ټول سره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملاقات شوه د امام ابو حنیفه د مشایخو عدد د سلور زرو متجاوز دی د سلور زرو مشایخ او یو طالب چې دارالعلوم حقانیه نه فارغ شي ما په خیال ټول استادان 50 پیتونه نه سیوا کیږي ان د صرف باینه چراواله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سلور زرو مشایخنا احادیث ویلي دي او داغه په استادانو کې لوی استادان حماد ابن ابي سليمان دي حماد ابن ابي سليمان لوی سړی دی د اسود او د علقمه شاګرد دی او هغه د عبد الله ابن مسعود شاګردان دي نافع چې د ابن عمر غلام دی نافع مولا ابن عمر لوی مفسر او محدث او عطا ابن ابي رباح دا د امام صاحب استاد دی تابعی کبیر دی اکرمہ چې د ابن عباس په لوی شاګردانو کې دا د امام صاحب استاد دی حسن بصری د امام صاحب استاد دی عطا ابن صاحب چې لوی د شاګرد صحابه لوی شاګردانو کې دی عامر ابن شراحیل ابو عمرو الشعبی او سعید ابن بلا شیدی سعید ابن ابي اروبا شعبہ چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث ویل کېدی شي دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردان دي امام ابو حنیفه هغه سړی دی چې د کوفې د فقه مدرسه هغه ته منسوبه ده اول الذين اسسوا مدرسه الكوفه في وسط کوفه او کوفه خبري کم خار ده دولابی په الاسماء والکنا کې لیکي چې په کوفه کې یو نیم زر صحابه او د عبد الله ابن مسعود غوندې لوی محدث او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غوندې جلیل القدر خلیفہ دا په کوفه کې پاتې ده
نو د دې صحابو نه علم په کوفه کې خور شوی دی. د علم یو عظیم مرکز، یو لوی مرکز. رمبنه سره چې د فقه مدرسې جوړ کړو هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. او د دې مدرسې نه لوی فضلاو ته دی قاضي ابو یوسف چې هغه د هارون رشید د قاضیانو مشر او د هارون رشید بادشاہي لس پاکستان یو ځای کا بیا د هارون رشید بادشاہي ته نه رسید. نو هارون رشید ته بل قاضي نه مداوي چې قاضي ابو یوسف رئیس خو معلومیږي څه کمالات او علمی ترجیحات پکې موجودو. یوازې داغه کتاب الخیرات کې او طالب وګوري نو جاری با چې امام ابو یوسف هارون رشید ته کتاب لیکي کتاب الخراج او زه په دې چې هغه ته کوم نصیحتونه کوي. الله اکبر. بادشاہان به ردل د قاضي ابو یوسف نه. او دارنګه محمد ابن الحسن شیبانی چې داغه د ظاهر روایت کتابونه یو تکړه طالب پورته کول نشي. الله اکبر. دا د دې مدرسې فضلا دي. نن په انګلند کې باقاعده یو ورځ مناویږي هغه یوم محمد ابن الحسن شیبانی وای چې د امام محمد شیبانی په بادشاہانو باندې بلا احسان دی چې د حکومت ته چلولو تمام مسائل هغه کې هغه چې کومنه بیان کړی دي. انګریزان باقاعده د غرب چې کومنه مناوي. دغه رنګي وکیع ابن الجراح کتاب د کتاب الزهد لوکیع او دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد دی. دغه رنګي د عبد الله ابن المبارک په حدیثو کې څومره مقام دی. دا دغه مدرسې نه خارج دی. نو په زورګونو باندې شاګردان د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د فقہی مدرسې نه هغه راوتی دي او په دنیا باندې دا غي احسان دی. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکه د بعض معاندین او اقوال د دې ثقو اقوال مقابله کې حیثیت نه لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وفات 150. امام ابو حنیفه د هجرت په اتیا کې پیدا دی او په 150 کې وفات شوه دی. او دا هغه کال له چې په دغه کال امام شافعی رحمت الله علیه بیا پیدا شو. حاجی دعا وکړئ الله تعالی زموږ ټول په حال باندې رحم. خدای دې زموږ پړونو کې دایمو دا کابرو د صحابو هغه وقار او توقیر چې څنګه راسخ. من لم يوقر كبيرنا فليس منا. روایاتو کې را دي چې د قیامت نه خدام دا چې آخر د دې امت با پاول د امت باندې اعلان او طعن کوي. څوک لګیا دی د پیغمبرانو مبارکي د بیت کې استعمالي، څوک د صحابه کرام مبارکي، څوک د تابعین مبارکي، څوک د محدثین مبارکي. زمارو د علماء ډېر لوی مقام یې العلماء ورثه الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ندیو بل په خبرو باندې پروا مکوئ. ما نجى الله والرسول معا من كلام الورى فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول قد قهنا. الله بارک وای چې دا دومره اولاد دی او دادی او دادی او رسول ته څوک کاهن او څوک شاعر وای. الله تعالی تاسو زموږ ټول اخره خاتمه پېمان. خدای تمام علما خپل کې متفق او متحد کې کفر دنیا ټول متفق شوی ده. د اسلام او د مسلمانانو د بیخکنۍ لپاره خدای تمام کلمه گو لا اله الا الله محمد رسول الله وین کې خپل کې متفق او متحد کې خدای د اسلام نظام بالا کې د قران رڼاګانې کائناتو کې خوري کې د رسول الله مبارک د احادیثو خوشبویانه په تمام عالم باندې خوري کې. زمګرونه طالبان افغانستان کې د اسلامي نظام د لپاره عظیم قرباني ورکړي. بامیان کې بیا مفسدینو فساد کړه طالبان په شفقتو کې پریګري او هغه دغه تباہی خراب دي. ومن يصنع المعروف في غير اهله يلاقي كما لاقى مجير معامر اذا كان اتباع اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. هغه بد قسمت خطک بیا طالبان باندې حملو کې مخکم طالبان سره ډېر ظلمونه کړیو. دا اختر کې چې کمرالن ما ته طالبان د بامیان راغلیو چې د بعد طالبانو په سرونو کې غټ غټ میخونه ټکوالي. دومره ناکاره فتنه ده د چیګانو. طالبان بیا هم پریدي. اوس بیا چې کوم نه بامیان باندې حمله کړې ده خدایا تو ورته خپل سایقې متوجه کې او طالبان د مشرینانو نه د دشمنانو نه خدای محفوظ کړي. طالقان کوم د طالبانو حافظ او ناصر شي. خدایا دا دغه علاقه بغیر د جنگ او جدال نه طالبانو تسلط لاندې راولي. خدای چا پیر دنیا د کفر د اسلام مخالفت کوي او د شي وی دي تا مسلمان ارده کمزور دی.
د جړه قسم په خدای رضی دي چرته چې ګوري چیچنیا تا بوسنا هرسک فلسطین کشمیر او کافران دي چې د مسلمانانو سره لګیا دي لوبي کوي او اسلامي بادشاہان دغه څه بالکل غافل دي خدای هغه کې شجاعت پیدا کړي خدای څوک عمر ابن عبد العزيز او څوک صلاح الدین ایوبی غو راولي یا رب العالمین د مسلمانانو دا متفرق جماعتونه یو کې متحد کی او په تمام کفر طاقتونو باندې فتح او کامیابی نصیب وګرځي زموږ دا تمام ملګری علماء